دای کمینولې میز بیا یو ځل د میزا فاونډیشن له لکی قمردین ته عمرزای ته راغلی احساس ریپورټر بندولې یو پوسټ کړی و دغې بچي متعلق چې دا د پښې نه مازوری دی د لوس نه بلکې نبینا ګوشی دی د غوږې نه چې څومره په انسان کې کمزورۍ دي هغه ټولې په دغې بچي کښې موږ ته میندې شولې خو چې کوم تکلیف په دمو نه تېرېږي هغه چې موږ ولې د یعنې موږ خو په خپله سترګه وایي د موږ یې توس ته ښایلی نه شي او چې دی کوم مالي لحاظ دی هغه ډېر کمزوری دی دا یې موږ سره باباجي وي لور دی ازمر خان په نومه باندې دی هغه سبو ټایم چیرې د لږ کیسه سامان واخلي خاص ماسک جمع کړي بیا د ایشه په لحاظ سره دی به سیټې ته ایسي بیا که چیرې هغه د چا نه وخوسته په هغه کښې د دی غونډ روزګار دی د کور فیملي ټول هغه دی په دغه کې سپورټ کوي او بیا دی د دغې بچي د پوره څه کړي وای د دغې چې کوم ادویات خو ګوشې ورته لګېږي او دغې ویلچیر ضرورت ورته چې دی د څه ټایم نه دی تمنا یې وه د پلور چې مو دا غوټه تمنا دغه وه چې د مو بچي ته څوک ویلچیر راوړي ځکه چې ډېره سخته ګرمي راونه ده او دا یې په مځکه شو پیلېده یعنې رینګ ته هو دا یې راونه شو ګرځېده و ځکه چې موږ په خپله ولیده بیا د دغې دپاره چې کوم موږ نن د میزا فاونډیشن د روغللي او دته مو د ویلچیر راوړه او څه د خپل د کور دپاره مو غلش کې سره ریشن مې سره راوړه او نور میش توس ته ویایي د خپل چې څومره میش ویور دي دا ته ویایي چې داسې خلک چې چا ته مخ ته ور درېمې میش ته یې توس یو اړیکه غوندې لینک کرلژئ یا خالی کال ورته کوي انشاءالله تعالی چې میش دغه چار دو دغه چار میش وخستېدو میش زونینه ور رسوي خو توس په مدد سره توس هغه د میش سره لږ کې مدد کوي وا دوې روپۍ چې څومره د توس په لوس کې درېمي توس څومره مالي لحاظ سره وي څومره صدقه وي خیریات وي هغه توس یې میش سره په دغه کې شرکت تر سره پشه کوي او انشاءالله میش به توس څه په صحیح ځای کې سره استعمالوي ازمر علي بای تو څه ترتیب شه د چاره چی کې لاله سب شه مدیرا کوي وایي شامدو نورمال ست توان است بچون د سودی بچون مې درې بچون دي مازور دي دا شاینه خو چې مزاب د ترول څه خوشي خو ډېره خوشي دا وې تکه باقاعده دا وې تکه خلک ترقی وشي مننه شکریہ دا چې د ایشه ولکو مت تقریبا 27 پامونه ته سوري پای غټه اسپېډ وسوري پای پاغه باندې ته د بچونو د پوره د ویرو وړې کا د کور چې کوم د روزمره استعمال سامان دا یا پر وړې ډېر سر کلا غا پر چې نه په کلا وړي پر او د بچون چې د بیمارون د پروته دی به دغه څه ترتیب دغه یاره ډېر مشکلات دي تکلیف دی دا خو به ته مونږ ډېر تکلیف تیریږي چې دای ته ته ژاړو کی تشای کی ځکه دا خو نه ویني نه تشای کی به دا ته سرنګ برداشت کوي د بچو او بس په دغه حالت کې مدیره او تقو په دامن دی مې راوله ته د خبره خبر ودلې چې د دد مونږ کوم تکلیف تیریږي او دا شاید نور غ ډېر خلک ستارو سره او دغه خلک مدد کړل په چار دی دا د میشتو په یواد ویری پي مونږ وي دغه خلک مدد کی نو ان شاء الله ټول کوشش کی چې دا شي خلک میشتو مدد کوي. والسلام.